آپ صاحبان بھی اس کوٹا سسٹم پہ عمل کریں، کیونکہ ہم متاثرین غازی سے زیادہ ہے. غازی کی اتنی زمین گئی ہوئی ہے اور ٹوپی کی بہت ساری زمین گئی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو پاور ہاؤس ہے وہ ٹوپی کے زمین پہ، جو سوئچ یارڈ ہے وہ بھی ٹوپی کا ہے، جو پروجیکٹ بن رہا ہے ٹوپی کی زمین پر. ٹھیک ہے، یہ سارے ٹوپی کی زمین پہ بنے ہوئے. تو لہذا میں زیادہ بات اتنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اپنے کوٹے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر یہ عورت جو بھی ہے وہ اپنے حق کے لیے آ سکتے، ہم مرد نہیں آ سکتے. ہم اس سے زیادہ زور سے دھرنا دیں گے، رائٹ بینک بھی بند کریں گے اور یہ چوک بھی بند کریں گے. میں یہ دھمکی نہیں دے رہا ہوں، ایک صلاح کر رہا ہوں، مصلحت کی بات کر رہا ہوں کہ کل اگر کوئی بڑھتی ہوئی تو بھائی نے بتایا میرٹ پہ نہیں، ایسے میرٹ پہ نہیں کہ باہر سے لوگ آئے. ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل اس میں فرق ہوتا ہے. جو آدمی یہاں اویلیبل نہیں ہے وہ اس کا کام ہے، وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، باہر سے بھی آ سکتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں عام لیبر کی، ڈرائیور کی، جو چوکیدار کی، ان کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے جی. دوسری، جب ادھر حضرت عمر صاحب تھا، میری میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے 96 میں 65 لاکھ روپے شیشم کے درخت کے یہاں پڑے ہوئے ہیں. اب وہ میرے خیال میں 1.5 کروڑ، وہ کروڑوں میں. وہ پیسے برائے مہربانی ٹوپی جرگے کے حوالے کریں، کچھ تاریخ بتا دیں، ہم دوسرے نیکسٹ میٹنگ کریں گے. نمبر 3، جو ہمارے بارو ایریا ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہماری زمینیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے جو گندم کی یا سبزیوں کی زمین نہیں رہ گئی، جے کے نے لیے، بروتا نے لیے، تو بینا نے لے لیے، وہ باتیں ختم ہو گئی یہ زمینوں کی. لیکن جو بارو ایریا ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے کر سکتے ہیں کہ اس کو جب معاوضہ کو نہیں چاہیے تو پھر پلیز برائے مہربانی ان کو آپ اپنے اصل مالکان کو منتقل کریں. کیوں یہاں پہ کچھ پٹواری یا کچھ گرداور ملا کے ادھر جا کے جعلی انتقالات بناتے ہیں تو اس پہ پھر پریشانی بڑھتی ہے. بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کوٹا، ہم 50% کوٹے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں، نہ ہٹیں گے. بیسک، گندک، ٹوپی، مینی، کوٹا، بٹاکڑا، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ ٹوپی، جس کا ہزارے میں ڈل تک بانڈا جات آتے ہیں، اور باڑے کیور کیارا اور کیا خبر. میں آپ کو جی ایم صاحب، جو لوگ متاثر ہیں تو اس کو ہم متاثرین کا اصل میں ترجمانی کرنے ہیں، اور اپنے علاقے کے لیے نہیں تھی. آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اس ملک کے لیے پیش کیا تھا کہ اس ملک کی بھلائی ہو، تو اس کا جو اجر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی نیت تھی کہ ملک ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے. اس ملک کی ترقی سب سے پہلے ہم پہ لازم ہے. جب ملک کی ترقی ہوگی تو ہمارے لیے ترقی ہوگی. جس طرح امپلائمنٹ کی بات کی آپ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں 50% کوٹا ہونا چاہیے یہاں جو تھا. ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں آپ کو کہ جو ڈرائیور، پیون، لیبر اپ ٹو گریڈ 5 جو بھی کچھ ہے وہ 50-50 نہیں ہے، 100% لوکل ہے، 100% لوکل ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ ہم نے آفس آرڈر ایشو کیا ہوا ہے. جو 5ویں گریڈ تک جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ لوکلی ہائر ہوں گی. سر ایک منٹ سر، وہ ہمارا جو 50% کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہزارے کو جو زیادہ نہ جائے. اگر 100 پدوی بھرتی ہوئی تو 50 ہماری بھرتی ہونا. اچھا، لوکل جو ڈسکرائب ہوا ہے نا، وہ ڈسکرائب 2 ضلع ہوئے ہیں.
ثوابی اور یہ، کیونکہ یہ دو ضلع یہ افیکٹو تھے یہاں پہ. یہی تو ان یہ کا سارا صرف ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہزارہ اور ان کا بھی آپس میں 50-50 ہے نا، ان کا مطلب یہ ہے. لیکن ایسا اس طرح کوئی نہیں، مطلب ہے کہ 100% ہے. سر آپ کو کہ 100 ہے تو 50 ان کے ہوں گے، 50 ہمارے ہوں گے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کوٹے پہ تو آئے گا، لیکن کوٹے میں بھی کرائٹیریا میں ضرور آئے گا. جو کرائٹیریا ہے، اگر کسی کا لائسنس ہے تو لائسنس ہوگا. یہ نہیں کہ اس کے بعد لائسنس ہو ایل ٹی وی کا ہم اس کو ایس ٹی وی کرائیں، آپ نے کہ یہ نہیں. جو اس کوٹے میں جو گورنمنٹ نے اس کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا رکھا گا وہ فلفل کرے گا. جو فلفل کرے گا وہ آئے گا. جس طرح میں نے میرٹ کا میرٹ یہ ہے، میرٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی گریڈ کے لیے کوئی چیز انہوں نے گورنمنٹ نے مخصوص کر رکھی ہے کہ یہ اس کی وہ ہونی چاہیے کوالیفیکیشن، اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. یہی سر نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. اس کو جو بھی وہ کرے گا اپلائی آ جائے گا. کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سب سمجھدار ہیں، اور آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ یہ چیز تو سمجھتے ہیں کہ کسی اس میں کوئی وائلیٹ نہیں کرے گا. لیکن جو اس پہ اترتا جائے گا پورا کرتا ہے وہ آتا جائے گا. نمبر 1 یہ تو چیز ہو گئی اس کی. د تحصیل ټوپۍ خلکو د توربېلا ډیم د پاره او د غازی بروتا ډیم د پاره ډېرې غټې قربانۍ ورکړي. د توربېلا ډیم د پاره تقریبا 1,00,000 کنال ځمکه ورکړې ده. دغسې د غازی بروتا د پاره 20,000 کنال ځمکه ورکړې شوې ده. خو ولې د بدقسمتۍ نه د تحصیل ټوپۍ خلکو متاثرین توربېلا ډیم سره انتهایی د میرې مور سره کېږي. بجلی دلته نشته، نه توربېلا ډیم رایلټي ورکوي، نه په وابډه کې، نه په T4 او 5 کې د دې ځای مقامي خلک برتي کوي، او نه بارو ایریا واپس ورکوي. د دې خلاف د ټوپۍ د تحصیل یو اهم جرګه جی ایم توربېلا ډیم سره ملاو شوه. په دې جرګه کې څه فیصله وشوه، جی ایم څه وویل، راځئ دا وګورئ. جی ایم توربېلا هغوی سره زمونږ په مختلف موضوعاتو باندې خبرې وشوې چې لومبی سرپرست چې کوم دی نو سرپرست خبره دا وه چې دی سره زمونږ کوم بندیان چې کېږي په وابډه کې اوسه یا د 5 نمبر ایکسټنشن 5 چې کوم دی پایو د هغې په مطابق کومې بندیانې کېږي نو موږ دې له تللي وو چې بھائی موږ څنګه چې په بروتا کې برتي به کېده نیم 50-50 50% به ورسره زمونږ شیر وو. 50% به غازي اخیستل او 50% به موږ ټوپۍ غاړه اخیستله. د دې خبرې هغوی ته موږ دغه کړو نو هغوی دا خبره ومنله، وایي چې بلکل ټیک ده، د 1 نه والې تر 5 ګریډ پورې به 100% موږ د لوکل چې کوم خلک دی د دوی نه اخلو. دویمه خبره ورسره ما ته بیلاجات وکړله چې بیلاجات زموږ کوم په 96-97 کې کوم بیلې کټ شوي د دې لرګي دی خرڅ کړي د هغې هغه وخت سره 65 روپۍ د سره پاتې وي. اوس هغه مور دین 1 کروڑ روپۍ دي. موږ ته دا مطالبه هم کړه چې بھائی دا د ټوپۍ جرګې له دا پیسې تاسو ورکړئ چې دی به خپل په کلي کې ماته وکړي. درېیمه خبره د بارو ایریا وه. بارو ایریا هغه دا وایي چې زه دا ایډوایز به لاهور ته لېږم، دا ستاسو حق دی او کوشش زموږ دا ده چې زر تر زره موږ تاسو ته بارو ایریا دغه کې خو دې کې ټیمې ټوپۍ یو درخواست ورکړی چې څه ایریا هغوی له پکار ده د ډمپینګ دپاره د کچرې دپاره. نو موږ ورته جواب کې دا وایي چې دغه خو په سوونو کناله ځمکه د ډمپینګ دپاره خو به یو 30-40 کناله ځمکه پکار دي، زیاته خو نه دي. خپلو مالکانو ته دې دغه ځمکه واپس کړی شي. او د لوډ شیډینګ معامله هم وچېړله. هغوی ویل چې یاره دا به مونږ متعلقه دغه ته اکشن ته واورو چې هغه په تاسو باندې لوډ شیډینګ نه کوي. د ټوپۍ د ماحولیاتو په حوالې سره مو ورسره خبره وشوله. مونږ چې کوم څومره ډیمانډ ځان ته لیکلي وو هغې ټولو باندې هغوی سره زموږ خبرې وشوې، هغوی ومنلې او یقین هم دی چې یاره دې کې به زیاتې خبرې زموږ ومنلی شي، خصوصي بارو ایریا شو او د برتۍ دا خبره چې دا خو فوراً هغې اکسپټ کړه چې بس ټیک ده مونږ به چې تاسو وایي دغسې به کوو. زمونږ د ټوپۍ د جرګې مختلف مشران راغلي او هغې کې موږ سره مهدي رور د مینۍ او
په دې کې عارف شاه بای دي دا ټول ملګري فضل خالق دي ډېر کامیاب میټینګ وشو جی ایم سره کنه جی ایم سره او جی ایم وابډا سره توربېله کې او هغې کې چې موږ څومره مسلې موږ ته درپېښ وې هغې ټولو باندې موږ سره هغه اتفاق وکړو چې کلاس 4 نه د کلاس 1 نه تر 4 په 5 پورې څومره نوکرۍ دي هغه ټولې به افیکټیو کېږي او د دې نه علاوه چې زموږ ته په جی پی ټي آی کې څنګه کارونه مخکې کېدل د پایپ کې چې څومره کارونه وي نو هغه به هم انشاءالله چې د هغې نه به سیوا تاسو ته کېږي او تاسو موږ ته مطالبې کېدئ او موږ به یې کوو او په ارضي نوکرو کې به 100% ستاسو وي نو موږ ډېر خوشحاله یو نور څه مسلې پکې چیړ او آینده زموږ چې کومې پیسې د متاثرینو باندې انشاءالله هغه به هم راوځي او د بارو ایریا باره کې هم موږ خبره وکړله امید ده رب ته چې هغه هم کولاو شي باډېرې او ملکانه د بندې ځمکې چې د خلکو دي نو هغه اصل مالکانو ته به انشاءالله میلاو شي د وابرې نه به ازاد شي د لوډ شیډینګ باره کې او د لوډ شیډینګ باره کې موږ خبره وکړه چې بای موږ مالکان یو نو هغه وویل چې لوډ شیډینګ به قطعا نه کېږي او زه به هم د دې چیف چې کوم دی پیسکو والا هغه سره خبره کوم او تاسو سره زه دا ګارنټي در کوم چې لوډ شیډینګ به تاسو سره نه کېږي او لیکلي راکړله او زه شکریا ادا کوم د وابډې والا هم د میډیا والا د سلیم علي دی صاحب هم او ډېر ښه پروګرام وشو انشاءالله چې موږ ویښ اوسو نو زموږ حق به هېڅوک هم نه وخوري زمونږ د ګدون او د عثمان جرګه تلې وه جي ایم صاحب له هلته کې موږ سره ملاقات وشو ډېر په خوشګوار ځای کې او هغه د جرګې له چې کوم دی نو ډېر ښه دغه ورکړو فوقیت او چې یاره موږ کوم سوالات ترې کړو د هغې موږ جواب راکړو او چې کوم توربېلې کوم مسله وه د دغه متاثرینو د هغې متعلق نو په هغې کې خلکو له موږ چې کوم کوټه وه بېشر زموږ دا چې کوم برتۍ کېږي هغې کې به موږ له 100% کوټه راکوي هغې نه علاوه چې کوم ځمکې د توربېلې خلکو قبضه کی دي او د توربېلې ځمکې دي خپل خلکو ته به بارو ایریا آبا بشي او د ټوپای چې کومه دغه وه لوډ شیډینګ خبره وه نه د ټوپای چې کوم مسله وه د اونو بیلو د هغې خبره پکې وشله او د لوډ شیډینګ باره کې خبرې وشلې ښه نو څه تاسو ګڼئ د هغې میټینګ بس موږ ته خو ډېر ښه تاثر ته یې میلاو شو او موږ ډېر ښه مطمئن کړو انشاءالله تعالی چې بس